ها بسم الله الرحمن الرحیم. نو تاسو ګورئ دي نن خو د نحوې ورځ ده، خو د ابواب پرون چونکې تاسو ته د ابواب مختصر دغه شوی و کنه، هغه کې ثلاثي مجرد یو باب ما تاسو له درکړو. نو اسې د باب د خلاصه لک تاسو ذهن کې می خوده چې تاسو وګورئ ابواب زموږ سره چې کم دي ابواب. نو ابواب زموږ سره په دوه قسم دي، یو ثلاثي دي یو رباعي دي. خیالوم دی بیا د دې ثلاثي دوه قسمونه دي، یو ثلاثي مجرد دی او بل ثلاثي مزید دی. د رباعي هم دوه قسمونه دي، رباعي مجرد دی او رباعي مزید دی. خیالوم دی بیا د مجرد چې دی نو 6 ابواب دي او د مزید 12 ابواب دي. د رباعي مجرد هم یو باب دی او د رباعي مزید چې دی نو هم 3 بابونه دي. نو د دې نه ټوټل ابواب چې دی هغه 22 جوړ شو. نو تاسو ما دا خبره کوله چې زموږ سره دا 7 اقسام مونږ ویلي، 7 وی 7 او اقسام قسمونه و قسمونه. نو پاره کې یو صحیح دی، یو پکې چې دی نو محموز دی، یو پکې مثال دی خیالوم دی، او بل پکې اجوف دی، او بل پکې ناقص دی، او بل چې کم دی نو هغه څه شو لفیف شو، او بل زمون سره شو مضاف. خیالوم دی صحیح کې قسمونه نشته، د دې محموز 3 قسمونه دي. د محموز زمون سره 3 قسمونه دي، یو محموز الفا دی، یو محموز العين دی، او یو محموز اللام دی. خیالوم کړه دی په مثال کې زمون سره یو مثال واوی دی او یو پکې را سره مثالی یای دی. په اجوف کې زمون سره چې دی نو یو واوی دی او یو پکې یای دی. او په ناقص دا هم بالکل آسان دی، د ناقص کې یو واوی دی او بل پکې یای دی. خیالوم کړه دی د لفیف زمون سره یو دی مفروق او بل زمون سره دی مقرون. خیالوم دی او د مضاف زمون سره دی او د مضاف ثلاثي او بل زمون سره دی مضاف رباعي. نو ګوره تاسو کو دي ته خیالو کې کنده زمون سره ډیر شي قسمونه جوړيږي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 او دای شو 12 او دای شو 13 او دا صحیح چې کم دی نو دای 14 شو. خیالوم کړه دی دا زموږ سره 14 قسمونه گویا کې جوړیږي. نو ګوره 22 ابواب نه دي، 22 ابواب زموږ سره په صحیح کې دي، صحیح شولا. او دغه شانتي چې کم دی نو 22 ابواب زموږ سره په محموز الفا کې دي، 22 ابواب محموز العين کې دي، 22 محموز اللام کې دي، 22 مثال واوی کې، 22 مثال یای کې، 22 اجوف واوی کې، 22 اجوف یای کې، 22 ناقص واوی کې، 22 ناقص یای کې، 22 لفیف مفروق کې، 22 لفیف مقرون کې، 22 مضاف ثلاثي کې او 22 مضاف رباعي کې. نو تاسو چې دی نو د 22 لبیا په 14 کې ضرب ورکړئ نو دومره تی جوړیږي بابونه. بیا چې کم دی نو بیا کیچړ ابواب ورته وي. د کیچړ مطلب دا دی، د کیچړ ګورې ښه کیچړ ابواب دا چونکې زه په لاس لیکل کوم نو اسه ګډ وډ غونته کې راځي. کیچړ ابواب مطلب دا دا تاسو له مثال در کوم. کیچړ مطلب دا چې د 7 اقسامو کې 2 یا 3 رايوځي شي، 2 رايوځي شي. لکه مثلا زه به تاسو دا وایم چې مثال واوی او محموز العين رايوځي شي. خیالوم کړه دی نو یو دا مثال جوړیږي. نو د دې به څه مثال مونږ ګورو. وعده یعدو مثلا شو بهترین مثال ذهن ته راغی. ګورئ ښه دای شو وعده یا ایدو. خیالوم کړه دی نو وعده تاسو دې ته ګورئ دا وعده چې دی وعده زموږ سره د فعل په وزن باندې دی فعل. نو ګورئ دا فا چې دی دا د واو په مقابله کې دی، عین د حمزه په مقابله کې دی، او لام د دال په مقابله کې دی. نو ګورئ مونږ ویلیو چې د فا کلمې په مقابله کې واو راشي نو هغه ته مثال واوی ویل کېږي، او کو د عین کلمې په مقابله کې حمزه راشي نو هغه ته محموز العين ویل کېږي. نو تاسو خیال وکړئ دلته چونکی مونږ سره 2 خبرې چې دی را یوځای شولې.
نو په دې وجه سره دوه د هفت اقسام دوه مثالونه موږ ته رايوځای شو، نو دې ته کیچړ ابواب وایي. نو په دې انداز سره بیا د دې بابونو چې دی نو لوی شی بابونه جوړېږي. صحیح شوله. بنیادي خبره همدغه ده چې تاسو هغه ابتدا کې تاسو اولنې د مثال ابواب یاد کړئ. دا اوس تاسو نصره ینصر ویمه لکه ګورئ ښه نصره دی که نه نصره، نو دا نصره د فعله په وزن باندې دی. ښه فعله ګورئ ښه نون د فا په مقابله کې او صاد د عین په مقابله کې او را د لام په مقابله کې دی. نو لہذا دی نون ته چې دی که نه نون ته کو تاسو ګورئ موږ دې ته فا کلمه وایو، صاد ته عین کلمه وایو او را ته لام کلمه وایو. خیال هم کړی دی. نو تاسو خیال وکئ اوس دا په هفت اقسامو کې چې دی نو دا صحیح دی. په هفت اقسامو کې صحیح ځکه دی چې تاسو خیال وکئ د دې کې نه چې دی نو حرف علت شته، نه پکې حمزه شته او نه د یو جنس دوه حروف شته دی. لہذا په خپله پته ولګېدله چې دا صحیح دی. خیال هم دی د صحیح تعریف مونږ دغه ویلو. نو دا نصره ینصرو چې دی دا صحیح دی. لہذا مونږ دا 22 ابواب چې کوم دي دا به د صحیح ووایو. چې 22 ابواب د صحیح کله مونږ ووي نو بیا به مونږ لاړ شو قوانینو ته، او قوانین چونکې د مثال د صحیح نه علاوه ابوابو کې بعضې لګېدلي دي. قوانین چې مونږ ووایو نو د قوانینو په زور او په بیس سره به مونږ دا نور صیغې چې دی نو دا به هم راایستلی شو، دا نور ابواب به هم مونږ صحیح لیکلی شو. صحیح شوله دي. نو تاسو ما ویلي چې په هغې کې دغه صرف صغیر به تاسو یادوئ. په صرف کې چې دی نحوې ته راځم، خو په صرف کې زه تاسو له مزید یو بل کار در کومه. ګورئ تاسو چې دی نو په صرفو کې صرف صغیر یاد کړی نصره ینصرو نصرا او داسې پسې تاسو تللی وي. خیال هم دی په دې کې اول نصره دی نصره. نو دا ګورئ دا د واحد مذکر غایب فعل ماضي صیغه ده. په دې کې اوس 14 صیغې چې دی نو هغه راتللی شي. 1 2 3 4 5 6 داسې پسې زا نو دا تقریبا چې 14 صیغو ته راتللی شي. په هغې کې زه به تاسو ته در ولیږم دا 14 صیغې به تاسو جوړوئ. زه تاسو ته زباني ویمه. ګورئ نصره نصره نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتې نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا. نو د دې نه دا 14 صیغې چې دی نو جوړېږي. په دې انداز سره به تاسو دا 14 صیغې یادوئ. اوس په دې کې یو بله خبره ده، خو دا به ټول مونږ نحوې طرف ته واوړو. په دې دغه به خیر زه تاسو ته سبا ووایم. دا 14 صیغې تاسو کو داسې یاد کړل او د دې یو خاص ریلیشن دی. کو تاسو دې ته خیال وکړه که نه دا نصره نه دی، په دې کې د تثنیې صیغه شوله نو په دې کې الف راځي. نصورو دا د واحد مذکر غایب فعل ماضي صیغه شوله د جمع مذکر غایب. نو جمع مذکر غایب دپاره واو راځي. دقه نصوره دی خو اخره کې واو ولګوئ نو د دې نه جمع جوړ شو. دقه نصوره دی اخره کې تای ساکنه ولګوئ دې نه واحد مؤنث جوړ شو. دقه نصارت دی د دې سره الف ولګوئ نو تثنیه مؤنث پکې جوړ شي. خیال هم کړی دی. او دقه نصوره دی د دې سره نون زبر نه ولګوئ نو د دې نه جمع مؤنث جوړ شي. په داسې انداز سره د دې نه 14 صیغې جوړېدلی شي. نو دا صیغې به تاسو خیر جوړې کړئ. سبا به دا انشاءالله زه تاسو نه اورم او بیا به د دې تکنیک تاسو وویم نو نوره به هم درته اسانه شي انشاءالله. صحیح شوله دي. ښه اوس مونږ چې دی نو راځو دغه طرف ته نحوې طرف ته. په نحوه کې ګورئ چې بله ورځ مونږ خبره چې دی نو کړې وه. بله ورځ مونږ څه کړې وه دغه م کړې وه د اسم بلکې د کلمې قسمونه ویلي. د کلمې قسمونه 3 دي: اسم فعل حرف. اوس راځو مونږ دې خبرې ته چې د مرکب 2 قسمونه دي. مرکب څه ته وایي؟ 2 یا د 2 نه سیوا مفرده چې کله میلاو شي، 2 یا د 2 سیوا نه کلمې چې کله میلاو شي، 2 یا د 2 نه سیوا کلمې چې کله یوځای شي نو هغې ته مرکب ویلی کېږي. بیا د دې مرکب 2 قسمونه دي. یو دی مرکب مفید، بل دی مرکب غیر مفید. د مرکب ته جمله ویل کېږي. لہذا جمله مفید او جمله غیر مفید ورته هم ویل شي. صحیح شوله دي. جمله مفید د دې ګورئ د دې لفظ نه پته لګي. جمله مفید هغه جمله چې هغه تعالی باقاعده څه فایده درکوي. لکه زه به دا ویم زید کړه ہے، زید قائم، زید کړه ہے، نو دې باقاعده ماله فایده راکړله که نه. خیال هم دی. او مرکب غیر مفید چې هغه ماله څه فایده رانه کي. لکه زه به تاسو ویم غلام و زید زید کا غلام. نو زید کا غلام کیا، زید کا غلام گر گیا، زید کا غلام مدرسہ گیا، زید کا غلام مر گیا، زید کا غلام زندہ ہو گیا. څه مطلب ہو؟
یعنی موږ له خو فائدہ را نه کړل کنه په دې وجه سره دا مرکبي غیر مفید شو د دې مرکب غیر مفید زموږ سره بیا درې قسمونه دي یو مرکب اضافي دی یو مرکب توصیفي دی یو مرکب بنایی یا تعدادي دی مرکب اضافي د دې خپل د دې لفظ نه پته لګي مرکب اضافي هر هغه مرکب ته ویل کېږي چې پاره کې نسبت وي اضافت نسبت ته وي چې پاره کې څه وي نسبت وي اوس د عربی اصطلاح دا ده چې په دې کې اولنی لفظ ته مضاف وي اولنی کلمې ته او دویمه کلمې ته مضاف الیه وي لکه ګوره دلته مثال ورکړی شوی دی کتاب زیدن خیالم کړی دی زید کی کتاب او د دې مرکب اضافي علامت دا چې دی کې عموما یعنی اکثر په دې کې کا کې کی راځي لکه زید کا غلام میرا لیپ ٹاپ میرا موبایل میری کتاب میری کاپی میرا سائیکل خیالم کړی دی میرا گھر نو پدې کې خو دا چې کوم ځان طرف ته نسبت کیږي متکلم نو پدې کې خو کا کې کی نه راځي د کا کې کی تصور نه کیږي البته غائب او مخاطب چې دینو پاره کې بیا د کا کې کی تصور راځي لکه زبدا وایم چې خالد کا کی کتاب خیالوم دی بکر کا گھر نو پاره کې بیا د کا کې کی تصور کېدل شي صحیح شول دي یو د مرکب توصیفي د دې لفظ نه پته لګي چې پدې کې به موصوف صفت والا معامله پکې پرته صحیح شول ها اوس پدې کې چې کوم اولانې د دې ته موصوف ویل کېږي او چې دا دویم دی نو دې ته صفت ویل کېږي موصوف د دې صفت خپل پته د دې لفظ نه خپل پته لګي موصوف د کوم چا چې صفت کړی شوی او صفت چې کوم څوک صفت بیانې لکه تاسو ګورئ کتاب جدید نو د دې معنی څه ده نئی کتاب نو تاسو خیالو کې د کتاب صفت بیان کو کنو نو د کتاب صفت چې بیان کونو کتاب موصوف شو جدیدون چې د صفت بیان کونو د صفت ویل کېږي اوس موصوف به مخ کې وي او صفت به ورپسې وي لکه څنګه چې مضاف به مخ کې وي او مضاف الیه به ورپسې وي ورپسې مرکب بنایی یا تعدادي دی نو ګورئ هغه مرکب چې پاره کې د تعداد والا مسله وي تعداد پکې پروت وي عدد پکې پروت وي هندسي پکې پرتی وي لکه ګورئ ثلاثه رجال 11 دا د کې ګډوډ شي 11 شو مثلا نو یا 13 مثلا نو تاسو خیالو کوي پاغي کې هم نسبت او اضافت شوی دی نو په هغه انداز سره دغه هم زمونږ چې دی نو دغه مرکب بنایی وي به هر حال هغه مرکب چې هغه خو ناقص او پدې کې نسبت د تعداد والوي یعنی پدې کې د هندسو والا معامله وي پکې صحیح شو لګي لہذا ګورئ دا مکمل نقشه تاسو مخه تراله چې مرکب غیر مفید چې دینو دا غي د درې قسمونه شو او بیا دا مرکب دی مرکب اضافي مرکب دی د مضاف الیه مرکب توصیفي مرکب دی د موصوف صفتنا او مرکب بنایی مرکب دی د عدد او معدود نه صحیح شو لګي دا یو سبق ختم شو اوس دی بل سبق طرف ته مونږ راځو مرکب غیر مفید خو مونږ التوي مرکب مفید څه ته وي نو تاسو ما ویلو مرکب مفید چې آغا سړی له پوره فایده ورکړي دا پوره فایده چې ورکړي د دې بیا دوه قسمونه دي یو ته جمله خبریه ویل کیږي او بل ته جمله انشائیه ویل کیږي بالکل آسان دي جمله خبریه چې هغه تعالی خبر درکړي او آسان تعریف ادا دی जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके लका गोरा ضرب زید عمرا نو د دې مطلب څه دی معنا دا زید نے عمر کو مارا نو دا بیا صحیح خبر وي او یا غلط خبر وي کنه کو سړی دروغجن وي خو دا دروغ ویلي او کو سړی رښتون کې رښتیا وي او یا تا په خپل سترګو باندې ولیدل چې زید راو لګي دا مری وخو نو د دې بس په خپل پته ولګي چې د رښتیا وي بهرحال جمله خبریه هغه ته ویل کیږي چې داغي ویون کې تا د رښتیا یا د دروغ نسبت کول کیږي جمله انشائیه څه ته ویل کیږي چې هغه ویون کې ته د دروغ یا د رښتیا نسبت نه کیږي بلکې متکلم چې دینو یو نوې سیز یو نوې خبره په وجود کې راولي یو نوې کلام په وجود کې راولي خیالم کړی دی او په دې کې مطالبه غونته کیوي لکه زه تاسو دا وایم د دې مثال مثلا د ازرب تو مار یا عنصر تو مدد کر روزه ده کنه مدد کول پکار دی عام ورځو کې په دې ورځ کې ډیر زیات نو عنصر تو مدد کر تو ایک مرد مدد کر نو تاسو خیال وکئ نو په دې کې چاله خبر ورکړی کیږي نه اوس کو مثلا زه چاته وایم چې عنصر نو ماته څوک دا ویلی شي چې ته دروغ وې نه دا کو څوک ماته د سیو چې ته دروغ نه د باندې بروجه لګیدلی دته چې دینو دغه نشي ویل کېدلی ماته د دروغ یا د رښتیا نسبت نه ویل نه کیږي دا د چې یو نوې کلام چې دینو موجود کول زه غواړم یعنی مطلب دا چې تا مدد نه دی کړی نو د دې پلانکی سړي سره مدد وکړو مدد وکړو یو نوې خبره په وجود کې رااله کنه نو دې ته جمله انشائیه ویل کی بیا د دې جمله خبریه چې دی د دې زموږ سره دوه قسمونه دي
یو د جمله اسمیه او بل د جمله فعلیه. بالکل آسان دی. جمله اسمیه هغه ته ویل کیږي چې د هغه اولنې جز اسم وي. جمله فعلیه هغه ته ویل کیږي چې د هغه اولنې جز فعل وي. لکه ګوره زید قائم شو، نو په دې کې زید قائم دا جمله اسمیه ده. ولې؟ ځکه چې اولنې جز د دې زید اسم دی. ضرب زید دا جمله فعلیه ده. ولې؟ ځکه د دې اولنې جز ضرب ده او ضرب فعل دی، لہذا دې ته جمله فعلیه ویل کیږي. صحیح شول جی؟ ها اول راځو دا څه چل کو چې دا مرکبی مفید او غیر مفید، بلکې مرکبی جمله خبری او جمله انشائیه دا چې دینو زه تاسو په دې وایټ بورډ باندې لکشانته دا حل کولو کوشش کوم. تاسو دې ته ګورئ جی. اول ابتدایي خبره خدا ده کنه چې مرکب زموږ سره چې دینو هغه په دوه قسمه باندې دی. مرکب یو دی مفید او بل دی غیر مفید. بیا د غیر مفید درې قسمونه دي. یو دی اضافي، یو دی توصیفي او بل دی بنایی یا تعدادي ورته ویل کیږي. صحیح شولا؟ دا مفید چې کوم دی نو د دې مفید دوه قسمونه دي. یو خبریه ده او بل انشائیه ده. صحیح شولا جی؟ بیا د خبریه ته راځو. خبریه چې دی نو زموږ سره دوه قسمونه دي. یو جمله اسمیه شولا او بل انشائیه شولا. بیا دا اسمیه چې کوم دی نو څه ته ویل کیږي چې پهلا جز اسم نه، دا خو دلته معنا لږ شانته خطا یو شولا. جمله خبریه یو قسم چې دا غي اسمیه ده او بل فعلیه ده. دا څنګه چلی؟ صحیح شو لګي؟ فعلیه څه ته وایي چې دا غي پهلا جز چې کم ده نو هغه سوي فعل وی. صحیح شو لګي؟ اوس انشائیه طرف ته راځو. د دې انشائیه نه ده، د دې لس قسمونه دي. ها یو چې ده نو امر ده، یو نهی ده، یو استفهام ده، استفهام، یو تمنی ده، ترجی ده، عقود ده او دا سه تقریبا چې ده نو دا سلسو پوری دي. امر چې پاغه کې د یو سیز مطالبه شوی، نهی چې د یو سیز د نه کول مطالبه شوی، استفهام چې یو سیز تپوسلې شوی، تمنی تمنا ته ویل کیږي چې پاغه کې تمنا اظهار شوی، ترجی چې پاغه کې د امید اظهار شوی. عقود دا د سړیر نه استعماليږي. عقود دا سي چې لکه مطلب یو بيع شراء کیږي، عقد کیږي، عقد یو معامله کیږي او په هغه وخت کې کوم الفاظ ویل شي لکه بیت او اشتریت او ما د اساس واغسو، ما د اساس خرڅ کو، نو دغه وخت کې دا کلام خبره چې دا اوس نوې په وجود کې رااله نو دې ته جمله عقودیه ویل کېږي. دا د انشاء یو قسم دی. به هر حال دا د انشائیه چې دی نو لس قسمونه دي او د دې لس قسمونو کې امر نهي استفهام تمنی ترجی په دې کې بیا ندام دی. ندا چاته आवाज ورکول چونکه دا بیا مکمل په خپل ځای باندې براشي نو په دې وجه سره دا چې کوم مشهور دی هغه تاسو ته ولیکل. صحیح شولا؟ ها اوس راځو مونږه چې دی نو دی بل سبق ته. د اسم ګورې چې زموږ سره چې دی نو 15 تقسیمات دي. د اسم زموږ سره 15 تقسیمات دي. ها دا د دې مکمل خلاصه شوله. اولنې زموږ سره تقسیم چې کم دی هغه په اعتبار د عموم او خصوص دی، دویم په اعتبار د جنس، دریم په اعتبار د تعدد، څلورم په اعتبار د اعراب او پنځم په اعتبار د عامل او غیر عامل. دا د اسم دا تقسیمات چې موږ وکړو بیا به ورپسې فعل ته وړو، بیا به ورپسې حرف ته وړو. ګورې موږ چې په نحو کې تاویږو راتاویږو نو د کلمې نه به موږ تاویږو او د کلمې بیا درې قسمونه دي، اسم دی، فعل دی، حرف دی. نو بس چې اسم موږ وپېژندو، فعل مو وپېژندو، حرف مو وپېژندو نو ګویا کې موږ نحو وپېژندله. صحیح دی. اوس په دې کې هر یو تقسیم به بالتفصیل بیانېږي. نو اولنې تقسیم زموږ سره په اعتبار د جنس چې دی نو دا به ترې راواخلو. نو لہذا په اعتبار د جنس زموږ سره د اسم دوه قسمونه دي،
یو دی مذکر بل دی مؤنث. مذکر ته ویل کی، یو مؤنث بس مؤنث ته ویل کی. خدا دا چې موږ به پیژنو څنګه، نو د مؤنث لپاره بیا علامات دي. د مؤنث لپاره دا څلور علامات دي. تای ظاهره کاهونه لکه فاطمه تو، دې کې دی تو ته چې دی تای ظاهره ورته ویل کیږي، تای تانیث ورته ویل کی، او تای مدوره ورته ویل کی. تای مدوره اصل کې ګول تا ته ویل کیږي، او ګول تا عموما د مؤنث علامت وي. نو په دې وجه سره دې ته دا دوه درې نمونه ویل کی. الف مقصوره زبر تاسو په آسان الفاظو کې وي، ما اخره کې چې کله کړه زبر راشي، لکه مثلا حبلا، خیالم کړه دی حبلا، نو دا حبلا چې دی دا مؤنث دی. دا حبلا اصل کې ورېخه دا د سلی کې لیکيږي چې زه تاسو حبلا دا دغه چې کوم دی کړه زبر هم د دې سره راځي کنه. دا وګور ورته دا کړه زبر چې پیرازي د تالیف مقصوره ویل کیږي. صحیح دی جی. او یو دی الف ممدوده. الف ممدوده یعنی هغه الف چې په اخره کې راشي هغه کې مد کیږي. لکه دا غي مثال ز تاسو لدار کومه هم حمراء او، نو دې ته تاسو خیال وکړئ دې کې مد کیږي، دا راخلې کیږي، خیال هم کړی دی. نو دې ته الف ممدوده ویل کی، دا د مؤنث علامت دی. یو تای مقدره، مقدر پټ ته ویل کی، یعنی مطلب دا تا موجود دا خو هغه پټه د تی نه کله چې د نحو چشمه په سرګو کې بیا وختاري. لکه ګوري شمسون دی، نو دا هم مؤنث دی، په دې کې د تا پروت دی، تای مدوره پک، دا تای مدوره پکې پروت دی، واغه تای مقدره دی. او تای یعنی دا تای ظاهره چې کوم ده، نو تای ظاهره خو په ظاهر ښکاری، تای مقدره هغه د قطا د خوغه په نظر باندې ښکاری نه. صحیح شو لګي. ښه بیا د دې مؤنث زموږ سره دوه قسمونه دي، یو د مؤنث حقيقي او بل د مؤنث لفظي. مؤنث حقيقي هغه ته ویل کی چې داغه په مقابله کې نر حیوان موجود وي، لکه مثلا رجلون شو، خیالم دی دا امراتون شو، د دې په مقابله کې نر حیوان موجود دی، خیالم کړی دی. او مؤنث لفظي هغه ته ویل کی چې داغه په مقابله کې نر حیوان موجود نه وي، لکه مثلا شمسون شو، نو د دې مقابله کې نر حیوان موجود نه دی، خیالم کړی دی. او بیا ورپسې چې کوم دی نو عینون شو، نو عینون مؤنث دی، خود دې زموږ سره دغه نشته دی، مذکر د دې موږ سره نشته دی. نو دا قسمه مثالونه دي د دې. بس دا ټول چې دی نو داغه مکمل خلاصه دلته راغلی ده. دا مونږ ویلو چې د مؤنث دوه قسمونه دي، مؤنث لفظي او مؤنث حقيقي او مؤنث لفظي. بیا دلته د اسم دویم تقسیم په اعتبار د عموم او خصوص طرف ترازو، دا بالکل آسان دی. د اسم دوه قسمونه دي، یو ته ویل کېږي معرفه او بل ته ویل کېږي نکره. اسانه خبره معرفه چې په یو خاص چیز باندې داغه اطلاق کول کېږي، نکره چې په یو عام چیز باندې اطلاق کول کېږي. بیا دا خبره خو اسانه ده، خو د دې په دغه کې چې کوم دی په کلام عرب کې د دې وو قسمونه دي، هغه د دې درکړل شي. ضمائر دا ضمیرونه نه دي، دا ټول په ټوله معرفه دي. اعلام یعنی د چا نمونه، د چا نوم ته عالم ویل کېږي، د سيزونو نمونه ته چې د اعلام ویل کېږي. اسماء اشاره دا ان شاء الله رسوم تفصیل سره وایو، هذا هذه ذاك ذلك هؤلاء اولئك الاولى وغيرها، دا ټول چې د اسماء اشارات دي او دا هم معرفه دي. اسماء موصولات الذي اللذان اللتان اللتين اللاتي اللواتي ما من وغيرها، دا ټول چې د اسماء موصولات دي، نو د دې بمروسه تفصیل راشي، دا هم په معرفه کې دي. معرب معرفه بالنداء، یعنی مطلب دا چې چاته आवाज ورکړل شو نو هغه په خپل معرفه شو. لکه رجلون وګوره دا نکره دی، خیالم کړی ځکه دا رجلون نه ضمیر دی، نه د چا نوم دی، نه اسماء اشارات نه دی، نه اسماء موصولات نه دی، او نه دا دی او نه دا دی، خیالم دی. البته دې ته چې دې باندې کله आवाज ورکړل شو یا رجلو، نو دا رجلو اوس معرفه شو. داغه وجم دا چې سړی خود څه پته نه لګي، خو چې کله ورته تا مخامخ وي چې ا پلان کیه، نو د په خپل متعین شو کنه، نو په اعتبار سره دا معرفه شو. نو معرفه بالنداء یعنی مطلب دا چې ته په حرف ندا چاته आवाज وکړي، نو د په خپل معرفه شو. کو دې نه کې رمی، نو په आवाज سره د معرفه شو. معرفه بالالف واللام، یعنی مطلب یو اسم دی هغه معرفه دی، نکره دی، په ابتدا کې الف لام پر داخل کنو دنه د معرفه شو. لکه رجلون نکره دی کنه، او چې کله الف لام په تا داخل کو الرجل دی ودا اوس معرفه شو. صحیح شو. معرفه بالنداء کې علاوه باقی اقسام کی طرف کې اسم کی اضافت. معرفه بالنداء تلرکا د دین علاوه تاسو 5 قسمونه شو کنه، د دې 5 قسمونو ته چې د یوې نکری اضافت وشو، نو د په خپل معرفه شو. خیالم کړه د په اضافت سره هم یو اسم معرفه ګرځي.
صحیح شو لګي دا هغه پوره قسمونه دي او مونږ دلته تاسو ته چې دینو ووي دریم تقسیم زموږ سره بالکل آسان دی او دا به هم په منډه ووایو دریم تقسیم ګوري د اسم جی منز له زوجي ولې پینې متشوي نه ده لکه نو اوسه پورې په باندې دی یا خدای زه صحیح دی دا دریم تقسیم به ان شاء الله بیا وایو او دا څه خبره ده ها اوس په موږ به د خپل ریکارډینګ هم بس کو